أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات حج أشهر معلومات سو میاشتې د شمیر دي یعنی شوال د وړوکي اختر میاش بیا ذی قعده د خالی میاشو او بیا د ذی الحجې 14 ورځې دا د حج ورځې دي مطلب دا چې په دې ورځو کې یو کس کو د حج اراده کوي احرام تړي نو په دې کې چې کوم دی احرام تړلی شي د شوال نه مخکې د دریو امامانو په نسبت باندې کو د شوال د میاشتې نه مخکې چې کوم دی احرام وتړو نو حج یې اډو کېږي نه او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې حج اوشخو مکروه دی یعنی ناخوښه دی مکروه مطلب ناخوښه دی نو د دې وجه الله فرمایي چې الحج اشهر معلومات حج سو میاشتې د شمیر دي یعنی د شمیر یو سو میاشتې دي د حج چې هغه چې کوم دی شوال ذی قعده او ذی الحجې 14 ورځې فمن فرض پس ها څوک چې لازم کی په ځان باندې فیهن په دې میاشتو کې الحج حج یعنی څنګه لازم کی احرام وتړي چې احرام وتړي نو د باندې حج لازم شو د حج نیت وکړو نو چې کله حج په خپل ځان باندې لازم کو نو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج نو بیا بدن نه بده رفث کی دا راتلونکي سيزونه ټول په د باندې حرام شو رفث په حرام شو او فسوق د فسق جمع د مونږ ویلو دي ته مطلقه ګناه دي مراد کېدلی شي او کم ممنوعات احرام چې دي چې په عام حالاتو کې هغه سيزونه جایز دي خو په حالت ته احرام کې هغه ناجایز دي نو هغه ته مراد کېدلی شي چې هغه ښکار دی او چې کوم دی جما د خپل بیبي سره یا د جما خبرې دي او ښکار دی نو نه به ښکار کوي نه به جما کوي او نه به د ښکاری د چې کوم دی ښکار کوي د رنګ خوشبو به نه لګي او دغه رنګ ګنډلې کپړه به نارینه نه غوندي او مخ او سر دا به نارینه نه پټي او امام ابو حنیفه رحمه الله او امام مالک رحمه الله فرمایي چې زنانه به په مخ باندې کپړه نه راځي البته اوس اول ورځ وی چې بغیر د پر ټوپۍ راوتی ټوپۍ د پاسه چې کوم دی یا اوس خو نوی سیستم راوتی هو په هاو د لیکل دي چې ټوپۍ د پاسه به کپړه ورواچي زنانه چت ولا ټوپۍ به وګوري او کپړه پورې وګنډي د مخ پرده به راځي په مخ باندې به کپړه نه راځي نو دا حلال سيزونه دي خو په حالت ته احرام کې دا چې کوم دی حرام دي نو ولا فسوق ولا جدال او جدال جنگ جګړه به مونږ کې په الحج په حالت ته حج کې وما تفعلوا او هغه چې تاسو یې کوئ من خیر د نیکین يعلمه الله نو پوهه دی الله پاک باغې باندې دغه طرف خبرداري دي چې صرف حج کول صرف دغه په حالت ته احرام کې صرف د ممنوعات احرام نه بچ کېدل مقصود نه دي بلکې نیکی به هم کوي ذکر به الله پاک کوي او نیکی طرف ته وړاندې کیږي یعنی صرف دغه سيزونو نه بچ کېدل مقصود نه دغه نه بچ کېږي خو د دې سره سره به نور نیکی هم کوي ذکر به کوي د الله پاک د قران تلاوت به کوي دعاګانې به غواړي نو وما تفعلوا هغه تاسو کوي من خیر د نیکین يعلمه الله پوهه د الله پاک پدې وتزودوا او تاسو توخه واخلئ د ځان سره فإن خیر الزاد بشک بهترین توخه التقوا بچ کېدل دي سوال نه د تفصیل تیر شو چې بعضی خلک په د کور نه راووتلي مونږ متوکلین پیسې هر څه به ورسره خو پیسې به ځان سره روان نه غستلي وي مونږ د الله په لار کې وځو د الله دپاره حج کو الله به زمونږ د ډوډۍ او د خوراک سکاک انتظام کوي نو چې کله به اوږي شو نو بیا خو به یقین هغه شانتې وونه نو بیا به د خلکو نه سوال کو ای د خدای وبخه مونږ له سره وړی مونږ د الله میلمان یو نو فقهاو لیکل دي چې دا توکل نه دی او دوی به ځان ته متوکلین وي مونږ د الله په ذات باندې بروسه ده وي توکل دا دی چې ته لومبې اسباب برابر کو یقین په الله وکړه اسباب چې کوم الله درکړي پیسې جیب کې واچوه او بیا وایي الله به زما دا کار کوي نو ټیک ته کوي به خو اسباب به برابره بغیر د اسبابو د الله پاک قدرت دی کولی شي خو سنت نه دي اسباب الله پاک را لېږلي دي دنیا ته او دنیا دار الاسباب د دې کې به اسباب اختیاري نو دې کې الله پاک د هغه خلکو باندې تنبیه ده چې تاسو خو متوکلین یې خو پیسې ځان سره راواخلئ زاد راخ ځان سره راواله دا سوال نه بهتر دی نو تزودوا تاسو توخه واخلئ د ځان سره فإن خیر الزاد بشک بهترین توخه التقوا بچ کېدل دي سوال تاسو نه کوئ واتقوني خاص زمانه او یریږي یا اول الالباب اذا عقل خاوندانو ليس علیکم نشته په تاسو باندې جناح سګنا ان تبتغوا د تاسو اولټوي فضلا من ربکم روزي د خپل رب رزق د خپل رب نو په دې کې تفصیل تر شو چې بعضی خلک چې کوم د جاهلیت په دور کې خلکو د
حج چې کوم مقامات دي د هغې نه چې کوم دی د اغستلو او خرڅولو بازارونه جوړ کړي. نو که یو سړی په دې نیت باندې ځي چې زه خالص ته الله رب العزت ته رضا دپاره حج کوم او په لاره باندې دې تجارت وکړي، نو په دې کې څه ګناه نشته. یا کور کې ورسره خرچه کمي یا ورسره لار کې خرچه کمه شي، نو که په لاره دې اغستل او خرڅول وکړي په دې کې څه ګناه نشته. لیس علیکم نشته په تاسو باندې جناح څه ګناه ان تبتغوا چې تاسو ولټوئ فضلا من ربکم فضل د خپل رب. فاذا افضتم پس هر کله چې تاسو واپس شئ من عرفات د عرفات نه، فذكروا الله تاسو ذکر کوئ د الله عند المشعر الحرام د مشعر حرام سره مزدلفه سره. په مزدلفه کې شپه تیرول د سنتي مسنون دي. شپه کې بیا خلک ذکر هم کوي، تهجد هم کوي، دعاګانې هم د خپل ځان دپاره، د خپلو ټولو ملګرو دپاره، د خپل کور والو دپاره غواړي. نو په مزدلفه کې شپه تیرول سنت دي، مسنون دي. پای کې عبادت کول، ذکر کول دا مسنون دي. او د صبح صادق نه راواخلي د نور خطو پورې دې ټیم کې حاضري په مزدلفه کې دا واجب ده. دغه ټیم کې څوک حاضر نشو نو دنه واجب پاتې شو، په واجب پاتې کېدو باندې بیا دم راځي. نو په مزدلفه کې د صبح صادق نه راواخلي د سبا خطو نه تر نور خطو پورې دغه ټیم کې به خامخا حاضري کې دا پکې لازمي ده. او غونډه شپه په مزدلفه کې تیرول د سنت دي، مسنون دي. نو په هغې کې به ذکر هم خلک کوي او د قرآن تلاوت پکې هم کوي او نور عبادت پکې هم کوي. فذكروا الله تاسو یاد کوئ الله عند المشعر الحرام د مشعر حرام سره نه مزدلفه سره. وذكروه تاسو الله پاک یاد کوئ کما هداکم لکه څنګه چې هغه تاسو ته هدایت کړی دی. په خپل طبیعت په الله نه یادوي بلکې الله چې د یادولو کومه طریقه خوري ده په هغه طریقه به الله یادوي. نو دې نه دا هم معلومه شوه چې بعضې خلکو ځان له خپل عبادت جوړ کړی دی، خپل یو څیز نه فرض دی نه واجب دی، دی فرض او واجب ګڼي، دا بدعت دی. دغه رنګ یو څیز چې کوم دی نشته په اسلام کې، دی په اسلام کې راوستی دی وي دا چې کوم دی عبادت دی، نو دا ګناه ده. بلکې الله څنګه درته خوري دی اکشن به د الله عبادت کوي، په خپل طبیعت باندې به نه کوي. کو الله وی چې فرض دی نو فرض یې ګڼه، کو الله وی چې واجب دی واجب یې ګڼه. نو کو الله لازمي کړي نو بیا به لازمي چې کوم دی ګڼئ، او کنه الله لازمي کړي نه دی نو خیر دی کوئ خو لازم یې مه ګڼه. نو چې څنګه د الله ویل دی اک شان دی د الله به عبادت کوي، د الله به ذکر کوي. وذکروه تاسو یاد کوئ الله پاک، ذکر وکړئ د الله پاک کما هداکم لکه څنګه چې هغه تاسو ته هدایت کړی دی، څنګه د چل خول دی. وان کنتم من قبله اگر چې تاسو وای د دینه، وان کنتم اگر چې تاسو وای من قبله وړاندې د دینه لمن الضالین د ناخبرونه، تاسو دینه مخکې د حج احکامات نو یادو، وروسته ته الله پاک راولېږل د حج احکامات یې ته هم وښودل او د حج مقامات یې ته هم وښودل. ثم افیدو بیا تاسو واپس شئ من حیث افاض الناس د کوم ځای نه چې خلک واپس کېږي. دې کې اصل کې هغه قریش مکه طرف ته اشاره ده چې هغوی به عرفات میدان ته نه حاضرېدل، حالانکه عرفات ته حاضرېدل هلته چې کوم دي وقوف کول دا فرض دي، دا رکن د حج دی. درې فرض دي په حج کې: احرام تړل او عرفات ته حاضرېدل، وقوف عرفه چې ورته ویلی شي، او دریم طواف زیارت کول. نو دا درې چې کوم دی په حج کې فرض دي. نو مشرکین مکه چې ودي به چې کله حج کو د جاهلیت په دور کې، نو دی به د حرم د حدودو نه بهر نه وتل وي. موږ د بیت الله شریف ګاونډیان یو او موږ د بیت الله محافظین یو. نو دی به مزدلفه کې قیام کوو ځکه چې مزدلفه د حرم په حدودو کې راځي، په حرم کې دننه راځي، او عرفات چې دا په حل کې راځي، د حرم د حدودو نه بهر راځي. نو دی به مزدلفه کې به پاتې کېدل خو عرفات ته به نه تلل. نو الله پاک ورته وفرمایي چې ځان له خلک نه یې، څرنګه چې نور خلک د عرفات نه مزدلفې ته راځي، نو دک شان تاسو هم بیا عرفات ته ځئ او د عرفات نه بیا وروسته مزدلفې ته راځئ. بلکې مزدلفه کې به صرف نه پاتې کېږي ځکه ستاسو نه رکن پاتې شو، رکن د حج د نه پاتې شو، فرض د نه پاتې شو، او چې فرض د نه پاتې شو ستا حج د سره کېږي. نو دې کې هغې ته تنبیه ده. ثم افیدو بیا تاسو واپس شئ من حیث د کوم ځای نه چې افاض الناس خلک واپس کېږي. واستغفر الله او بخنه تاسو وغواړئ د الله نه. دا کوم وخت چې په جاهلیت کې تیر کړی دی او تاسو عرفات ته حاضري نه ده کړې، وقوف عرفه هم نه ده کړې، فرض نه پاتې شوي دي، نو په دغې باندې د الله نه بخنه وغواړئ. واستغفر الله تاسو بخنه وغواړئ د الله نه. ان الله بېشک الله تعالی غفور رحیم بخونکی مهربان دی. فاذا قضیتم بس هر کله تاسو پوره کړئ مناسککم د خپل حج احکامات، نو فذکروا الله تاسو ذکر وکړئ د الله که ذکرکم لکه څنګه به چې تاسو ذکر کو آباءکم د خپلو پلارانو او نیکونو.
او اشد ذکر یا زیات تدینه د الله ذکر وکړي. نو دی بچ کم دی په دغه پاکو مقاماتو کې عربو دی به د خپل پلارانو او د خپل نیکونو کیسې بیانولې، د غي اوچتواله او د غي بړۍ به بیانوله، په غي باندې به فخر کو. په عربو کې دا رواج ډیر مضبوط د پخوانه چې دی په خپل پلارانو باندې او په خپل نسب باندې به ډیر فخر کو او د غي صفات به بیانول. نو الله تعالی فرمایل چې تاسو کله د حج احکامات پورا کړئ نو فذكر الله، نو ذکر وکړئ د الله، یعنی د الله شکر وباسئ او د الله ذکر وکړئ، خوشاله شئ په دې باندې چې د حج غوندې لوی حکم ستاسو نه الله پاک ادا کړي. فذكر الله، د ذکر وکړئ د الله، که ذکر کوم لکه څنګه چې تاسو ذکر کو آباءکم د خپل پلارانو، او دی به د خپل پلار نیکه ذکر ډیر په شوق او محبت سره کو او صفات په د خپل پلارانو د نیکونو بیانول. نو الله وتعالى چې دک شان دی الله پاک یاد کړي او واشد ذکر یا د خپل پلارانو نوم زیات په محبت او شوق سره الله پاک یاد کړي او د الله پاک شکر ادا کړي چې الله د حج غوندې غټ حکم چې کوم دی ادا کړي. فمن الناس، بس باز د خلکو نه من ها سوکتی یقول چې وی ربنا ای رب زمونږه آتنا راکې مونږ ته په دنیا په دنیا کې نصیبا یعنی حصہ دنیا حصہ را تراکي. بعض خلک به دسیو کفار ته مراد کېدل شي، بعض مسلمانان به دسیو چې اغي وسم چې کله حج لړ شي صرف دنیا غواړي، خو دینه مراد کفار دي. ها اغي به صرف موږ په دنیا کې راکې زموږ آخرت سره تعلق نشته دي، بس صرف دنیا به غوښتله، پیسې به غوښتلې، مال او دولت به غوښتل. نو الله فرمایل چې من الناس، بعض د خلکو نه من ها سوکتی یقول چې وی ربنا ای رب زمونږه آتنا راکې مونږ ته په دنیا په دنیا کې نصیبا صحصا وما له نشته د لپاره په الاخرت په اخرت کې من خلاق صحصا، بس صرف دنیا کې به ته ملابيږي، اخرت کې د خلکو هیڅ حصہ نشته دي، بلکې هغه داخله خود اخرت منکرو. ومنهم او بعض د خلکو نه من ها سوکتی یقول چې وی ربنا ای رب زمونږه آتنا راکې مونږ ته په دنیا کې حسنه خیګړه. تاسو ته ویل د حسنه د لفظ دی چې دا ټول خوبو ته شامل دي. دنیا کې راته هر یو چیز خپل راکې، هر یو چیز په دې کې دنه داخل دي، خپل ژوندۍ راته راکې، چې خپل ژوندۍ د الله دنیا کې درکې دي کې ارسره راځي. وفي الاخره، او په اخرت کې حسنه خیګړه، اخرت رالم خپل کې دنیا رالم خپل کې. وقنا او مونږ بچ کې عذاب النار، د ور د عذاب نه، یعنی د جهنم نه. اولئک ان الله وی هم داخلك لهم چې دوی د پر نصیب حصہ مما د هغه نه کسبو چې دوی وګټله. دا خلک چې دنیا غواړي او اخرت غواړي، دا خلک کامیاب دي. بعضې دا په هغه خلکو باندې رد دي چې هغوی صرف آخرت غواړي، د دنیا سره تعلق نشته دی. اوس دنیا نه غواړو خو صرف آخرت غواړو، دا خبره هم غلطه ده. بلکې د پیغمبرانو سنت دا دي چې هغوی به دنیا غوښتله، به آخرت غوښتله. د دنیا خوشحالۍ به هم غوښتلې، د آخرت خوشحالۍ. که دنیا کې تا ته خوشحالي نه او تا ته تنګي، ته به د الله عبادت څه وکړي؟ تا سره پیسې نه، ته به حج ته څنګه لاړ شې؟ زکات په څنګه ورکړي؟ نو دنیا به مو ښکلې غواړي او آخرت به مو ښکلې غواړي. صرف په دنیا هم نه کېږي، صرف په آخرت هم نه کېږي، دواړه به ښکلې د الله نه غواړي. او دا پیغمبران علیهم السلام دنیا او آخرت دواړه غوښتل. اولئک هم دا خلک دي لهم د دوی دپاره نصیب حصه ده مما د هغې نه کسبو چې دوی وګټله. والله الله تعالی سریع الحساب، زر حساب کوونکی دی. یعنې زر به الله پاک د دې حساب وکړي چې چا څنګه عمل کړي، د هغه شان د جزا به ورته میلاویږي.